علیکم محترم ورونو ګرانو کتونکو السلام علیکم محترمو پښتنو ورونو تاسو ته زه دا درخواست کوم چې بار بار ما تاسو ته ویلي دي چې په انور جان اډوکیټ باندې تاسو کیسونه وکړئ په لاهور های کورټ کې د پښتنو خدمتګار غیرتمن پښتون وکیل د لاهور د پښتنو فخر سدای د پښتنو اولین خدمتګار سړی ده نو تاسې به د خپل د شناخت کارتو کیسونه په دې باندې وکړئ چې ولې سدای په حقیقتا کې د پښتنو خدمتګار سړی ده چې د خلکو ته کیسونه کړي دي په ګوجراوالا په سیالکوټ په سرګوزه کې په چنوټ کې د هغه د ما سړی د سترګو لیدلی حال چې تاسې ته زه اوس بیانوم چې تقریبا 130 کیسونه چې دی اوس لنډه واده کېدو په دې کم وخت کې خلکو ته دا کیسونه ډیسایډ کړو او شناخت کارتونه یې خلکو ته خلاص کړو او د زاړو ثبوت په بنیاد باندې خلکو ته پی آر ای سی سی کارت کینسل کړو ډېرو پښتنو خلکو ډېرې پیسې ضایع کړې په سرګوزه کې په ګجرات کې آته تر ډېر اسماعیل خان تر میاولې پورې خلک لا ورته راغلي چې دې خلکو پنجابیان وکیلان نیولي وو خو دې خلکو بے مقصده بے جایداده د پیسې ولګولې په کالو په 2 کالو په 3 کالو یې کیسونه اچولي وو خو د یو کیس سرته نه ورسېدو نو تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو د خپل پیسې بې ځایه مه ضایع کوئ او د خپلې پیسې په جایداد ولګوئ داسې سړي ته ورسئ لکه انور جان پښتون وکیل چې دی واقعتا د پښتنو خدمتګار وکیل ده او په تاسې باندې خوا بدیږي په عمل کې دا کار درته کوي صادقانه طور ته تاسې کیس په مخ ته بیایي او فیصله درته کوي خو د تاسې په حق کې فیصله په عدالت باندې په انصاف باندې فیصله در باندې کوي په قانوني چوکاټ کې د تاسې اډرونه راخلي تاسې ته شناخت کارتونه خلاصوي بلاک شناخت کارتونه یې خلاص کړي خلکو ته د 2 کالو شناخت کارت یې خلاص کړی اته تر 7 کالو تر 8 کالو پورې د خلکو بلاک شناخت کارتونه یې ورته خلاص کړي نو زه تاسو ته بیا هم دا درخواست کوم چې تاسې بې جایداده د پیسې مه په ملکانو باندې لګوئ مه یې یو بل ته داسې ایجنټانو ته پیسې ورکوئ د خپل قانوني کاغذات مه پرې خرابوئ چې کاغذات د تاسې قانوني تاسې راته قانوني اسناد دي در سره ثبوتونه دي در سره قانوني کاغذات دي در سره د تاسې به په های کورټ کې خبر منل کېږي او تاسې ته به انشاءالله تعالی فیصله به د تاسې په حق کې کېږي او تاسې ته به انشاءالله اډرونه دی اخلي نو دا اوس ما سره دا کاغذونه دي دا 4 کیسونه ډیسایډ کړي دي دوی د ما خپل خپلوان دي هغو ما ته دا کاپیانې راولېږلي چې موږ ته دا کیسونه وکړو انشاءالله په لنډه واده کې به دوی ته شناخت کارتونه هم خلاص شي او دوی ته به کار وشي نو تاسې ګرانو کتونکو ته دا وایم چې تاسې وکړئ چې پښتنو په باره کې چې دا د خلکو ته دا ویډیو شیر کړي چې دا پښتانه د خپل کارونه خو پښتنو وکیلانو باندې وکړي په داسې سړی چې لکه انور جان چې ده ته دا قانوني طریقه باندې دغه شناخت کارتونه خلاص کړي دا شناخت کارت بنیادي شی ده په دې شناخت کارت سره د سړي ټول کاروبار بندېږي بینک اکاونټ یې بندېږي سیم نشي خلاصولی ربط و امن نشي کولی نو ژوند منسلکه ده له دې شناخت کارت پورې مربوط ده چې دا شناخت کارت د سړي بند شي یا ترې ټول ساتي نو نور د تاسې چې خدای په اماني اخلم د خدای په امان دې منع کوم